دا یو مسله ده نن سبا په نت باندې ډېره زیاته چلیږي. یو دوه کسان دي پی او متیاز یو ځای کړي دي او دا یې څکلي دي. د دې شرعاً څه حکم دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله مدینې ته د عرنې نه کسان راغلي وو، ایمان یې راوړو، اسلام یې قبول کړو. بیا دلته په مدینه کې بیمار شو، څه بیماري ورته ولګېده. نو بعضې روایتونه معلومیږي چې د هغوی په جسم باندې ظاهري خارښ ولګېده. بعضې روایات وایي چې نه، هغوی خېټې خرابې شوې، دننه د هغوی خېټه کې څه بیماري وه. نو دوی راغله رسول الله مبارک له، الله پیغمبر ورته ویل لاړ شئ په پلانکي ځای کې زما خادم اوخان سره، نو د هغه اوخانو پی او د هغوی متیازې دا وسکئ، په دې به ستاسو بیماري ښه شي. دا کسان لاړل، نو چې لاړل هلته دا متیازې او دا پی یې وسکل، ښه شو ورسره. هغه رسول الله مبارک خادم شهید کو، دا اوخان یې وتښتول. صحابي فرمایي د ورځې په اوله حصه کې دوی د الله پیغمبر لېږلي و، د ورځې په آخره حصه کې خبر راغلی چې د الله پیغمبر خادم قتل کړی شو او اوخان وتښتول. چا وتښتول؟ هغه د عرنې قبیلې والا کسانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته یاله ماله راولئ. د الله د پیغمبر صحابه ووتل، دوی رای سار کړل، رای ویستل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاسونه تې کټ کړي دي، خپې تې کټ کړي دي، سترګې تې ایستې دي، بیا یې نور ته غورځولي. الله پیغمبر ورته په دې حالات کې مړه شي، په دغه حالات کې بیا مړه شوي دي. اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ته د دې متیازو اسکلو حکم کړی، دا د دې خصوصیت او دا څه عام حکم نه و. په خصوصیت او په قانون باندې بیګا ما تاسو پوهه کړی. لکه یو صحابي ته رسول الله مبارک وی دا کجوري ویسا کور کې تا وستا بیبي او خړې دا ستا د روزه کفاره ده. اوس دا قانون خو نو، دا دغه صحابي خصوصیت و. یا صحابي ته رسول الله مبارک وی قوم فصلی، هغه جمعې د خطبه په دوران کې ودرې د 4 رکعات سنت کړي دي، او دا خصوصیت د داس عام قانون خو نه دی. نو دا د دې خصوصیت او الله پیغمبر ورته ویلو. عام روایتو کې رسول الله مبارک د متیازونه منع فرمایلی، دا که د حلال حیوان یو که د حرام حیوان وي، ختمه خبره ده. نور جواباتو ته ضرورت نشته دی. خو دویم جواب ته نه دا کوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دوی ته ویلي تاسو د متیازو د وخ متیازې وسکئ، په دې به تاسو شفا میلاوه شي. نو دا رسول الله مبارک په ذریعه د وحي ورته ویلي. الله پیغمبر ته پته لګېدلې وه د وحي په ذریعې سره چې د دوی شفا دا په متیازو کې ده. یعنې عام په متیازو کې شفا نشته، بیماری ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی په دې باندې چې په نجس شي کې دننه شفا نشته، په هغې کې دننه مرض دی، بیماری ده. دا رسول الله مبارک ته پته لګېدلې وه. په حالات اضطرار کې ناجایز شی استعمالول دا جایز دي. نو د دې اضطراري حالاتو الله پیغمبر ته پته لګېدلې و چې په بل هېڅ شي کې شفا نشته دی. الله پیغمبر ورته لاړ شي دا وسکئ، په دې به تاسو شفا میلاوه شي. نن سبا چاته دا یقیني پته لګي چې دغه مرض شفا هم په دې متیازو کې ده، په بل څه کې نه ده. دا خو د وحي نه بغیر څوک نشي معلومولی. نو که په دې حدیث څوک حکم کوي، نو اول به ځان د پاره کم از کم طریقه د وحي پیدا کوي چې په وحي دا خو معلومه کړي چې دلته شفا یقیني ده. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دوی ته ووي چې تاسو دا وسکئ او په دې به تاسو ته شفا میلاوه شي، نو دا هم په روایتو کې یقیني نه ده چې الله پیغمبر ورته د اسکلو حکم کړی دی. د روایت کې دننه رسول الله مبارک د پیو ذکر کړو. نو الله محدثین فرمایي چې الله پیغمبر دوی ته ویلي دا پی وسکئ او دا متیازې دا مسکئ مه دا استعمال کړئ. نو دا د استعمال دپاره وي، دوی هغه وسکلې. نو غلط کار یې وکړو. چې د غلط کار په وجه باندې دوی مرتد شو، هغه اوخان یې وتښتول، د الله د پیغمبر هغه خادم یې شهید کو. نو دا دوی غلطي کړې وه. نو دغه روایت دا د رسول الله مبارک نه پس صحابو سره، بیا د تابعینو تبع تابعینو محدثینو سره تر اوسه پورې دا قابل عمل نه و. اوس په عربو کې یا په بل ځای کې دوه درې کسان پیدا کېږي او په دې باندې حکم کوي، دا بېوقوفه دي، لا علم دي. دوی په یو حدیث باندې امت ګمراه کوي او دوکه کوي. داسې قسمه خلک دوی د رسول الله مبارک دین بدناموي.